مشرانو کشرانو ورونو، الله تعالی په دې آیات کریمه کې د انسان یو باطنی مرض ذکر کوي. هغه باطنی مرض چې په انسان کې پروت دی هغه ریا ده. په باطنی امراضو کې چې په انسان کې پراته امراض دي هغه حسد دی، هغه تکبر دی، هغه بغض دی. نو الله تعالی په دې آیات کریمه کې چې ما ستاسو په مخ کې تلاوت کو، الله تعالی د ریاکار سړي عمل بیانوي. هغه ته به څه سزا ورکوي او د ده په عمل کې به کومه بدله ورکوي. تر ټولو له مخه موږ تاسو باید اول ریا وپېژندو چې ریا چېرته ته ویل کېږي. نو علما کرامو د دې مختلف تعریفونه کړي دي. په هغو کې یو تعریف دا دی چې ریا دې ته ویل کېږي چې ته یو عمل، یو نیک کار د دې دپاره کوي چې په دې کار کې ته مشهوره سې، په هغه کار کې ستا شهرت مقصد وي، په هغه کار کې ته له الله تعالی سره بل څوک شریک وبولي، چې په خپل نیک عمل کې ته په دې نیت باندې نیک عمل وکړې چې خلک به ما ته بزرګ ووایي، ما ته به لمونځګزار ووایي، ما ته به حاجي ووایي. نو دا داسې دی، د الله رسول فرمایي دا شرک خفي دی. یو شرک ظاهر جلی شرک دی چې له الله تعالی بغیر انسان د یو بت عبادت کوي، دې ته شرک جلی ویل کېږي. بل بیا شرک خفي دی. شرک خفي دې ته ویل کېږي چې ته په عبادت کې له الله تعالی سره بل څوک ملګری کړي. هغه عبادت په دې خاطر باندې کوي چې زه به شهرت پیدا کړم. نو الله تعالی دې موږ تاسو له دې باطني مرض څخه وساتي. د الله رسول فرمایي چې د منافقینو یو صفت الله تعالی بیان کړی. په هغو صفاتو کې یو صفت دا دی چې د منافق سړي کې ریا پرته وي. الله رب العزت فرمایي یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. د منافق یوه علامه دا ده چې هغه دا نیک کار عبادت ته دې دپاره کوي چې خلک دی وویني، چې په خلکو کې دی مشهوره سي، په نیک نامه باندې یاد سي. ولا یذکرون الله الا قلیلا. دی د الله تعالی یاد نه کوي مگر لږې کوي. کوم عبادت چې دی کوي هغه صرف د شهرت دپاره وي. نو د منافقینو په صفاتو کې یو صفت ریا ذکر شوی. الله تعالی دې موږ تاسو د منافقینو له هره صفته څخه وساتي په خپل فضل و کرم باندې. الله تعالی فرمایي چې ریا چې ده د انسان د هلاکت سبب ده. په قرآن کریم کې الله تعالی اعلان کوي فویل للمصلین. فویل هلاکت دی وي هغه لمونځګزارو دپاره الذین هم عن صلاتهم ساهون. کم کسان چې په لمانځه کې کمزوري کوي، په لمانځه کې سستی کوي، الله تعالی د دغو کسانو دپاره د هلاکت خبره کړې ده چې دا کسان دي هلاک وي. په دویمه مرتبه کې الله تعالی فرمایي الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. او هغه کسان دي هلاک وي چې هغه نیک عمل د ریا په خاطر باندې کوي، د شهرت په خاطر باندې کوي. د ریا په میدان کې دی بیا د تفسه هم لږ دی، غویې ورته لږ دی. د دنیا تر هر څه به تېرېږي چې صرف د شهرت هلته مقصد وي. زموږ ستاسو ډېر اعمال اوس دغه اندازې ته رسېدلي دي چې د شهرت په خاطر باندې زموږ ستاسو په اعمالو کې ډېر فرق راغلی دی. لیکن کچیری بنده او خدای یواځې سره په هغه ځای کې بیا دی تر 50 روپو هم نه تېرېږي. د الله رسول فرمایي چې دا ریا د انسان د فخر سبب هم ګرځېدلی دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله امیر المؤمنینو په دې وخت کې د سعد بن ابي وقاص د کوفې امیر وټاکئ. د کوفې امیر دی د وخت په تېرېدو باندې یو کس
له کوفې څخه یو څو کسان رالو، حضرت عمر ته شکایت وکړو چې سعد بن ابي وقاص زموږ دپاره سم عامل نه دی، زموږ امارت سم نه کوي، په قضا کې یې کمزوري ده، په فیصلو کې یې کمزوري وي، په لمانځه کې یې کمزوري ده. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هغو خبره ومنله. نو سعد بن ابي وقاص یې له هغه ډیپټي څخه چې کومه یې ده ته په کوفه کې ورکړې ده، له هغه څخه یې دی لرې کړو. د سعد بن ابي وقاص په ځای باندې حضرت عمار رضی الله عنه مقرر کړو. حضرت عمار رضی الله عنه چې کله کوفې ته ولاړی د دې عامل جوړ سو. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سعد بن ابي وقاص را وغوښتی. له سعد بن ابي وقاص څخه پوښتنه کوي، یا ابا اسحاق ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي. اے سعد بن ابي وقاص، اے د ابا اسحاق پلاره، د کوفې خلک له تا څخه شکایت په لمانځه کې کوي، آیا تا دوی ته لمونځ په ښه طریقه باندې نه ورکوئ؟ سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه امیر المؤمنین ته فرمایي چې ای عمره، زما دی قسم په الله باندې وي چې ما دوی ته داسې لمونځ ورکوئ لکه کوم لمونځ چې موږ ته محمد رسول الله راکوئ. د محمد رسول الله په طرز و طریقه باندې چې هغه څنګه لمونځ موږ ته راښولی و، موږ هغه رقم لمونځ و دوی ته ورکوئ. دا دوی پر ما باندې یو تهمت لګولی دی. حضرت عمر رضی الله عنه یو څو کسان را جمع کړو، له سعد بن ابي وقاص سره ملګري شو، وی ولاړ سئ و کوفې ته ولاړ سئ، د کوفې په هر مسجد کې اعلان وکئ چې آیا د سعد بن ابي وقاص په باره کې کومه کمزوري وه ستاسو امیر المؤمنین ته راغلې واست. نو په دې وخت کې سعد بن ابي وقاص او یو څو ملګري د امیر المؤمنین په اجازه ورسره دي. دا ملګري ټول رالو، کوفې ته رالو، په هر مسجد کې له لمانځه وروسته اعلان کوي چې د سعد بن ابي وقاص باندې ستاسو کوم اعتراض دی، کله چې دی ستاسو عامل مقرر سوی و په ده کې کومه کمی وله. په یو مسجد کې یو چا هم د سعد بن ابي وقاص شکایت نه دی کړی، لیکن یو مسجد ته چې کله دی رالو، په هغه مسجد کې یو کس ولاړ سو، هغه د ابو سعید په نامه باندې دی. ابو سعید وایي چې سعد بن ابي وقاص کله زموږ عامل ټاکل سوی و، هغه کې 3 کمزوریانې ولې. ګوره دا کس چې ولاړیږي هم په دې ځای کې داسې نه چې د سعد بن ابي وقاص هغه شان چې په ده کې کم موجود دی هغه شان نه ذکر کوي، بلکې د شهرت په خاطر باندې دا کس ولاړ سو چې زه به په خلکو کې مشهوره سم، پر سعد بن ابي وقاص باندې به تهمت ولګوم. نو دې کس وویل چې دا اسامه بن قتاده نومې دی، په ابو سعید باندې مشهور و. ول سعد بن ابي وقاص له موږ سره 3 ناجایزې کولې، یو خو به په بیت المال کې و موږ ته حصه نه راکوله، د بیت المال حصه به ده خوړله، او دویم دا و چې د مال تقسیم به ده سم نه کوئ، دریم دا و چې زموږ په مابینځ کې به ده فیصلې نه کولې، او بل دا و چې دی به جهاد ته هم نه تللی، له جهاده به هم ځان راګرځوئ. نو دغه سړی په دې خبرو باندې مشهوره سو چې په دې جومات کې ولاړ سو او پر سعد بن ابي وقاص جلیل القدر صحابي باندې تهمت ولګوئ. دغه کار چې ده کوئ صرف د دې دپاره یې کوئ چې زه په علاقه کې مشهوره سم. تاسو پام ورته وکئ، زموږ ستاسو په معاشره کې هم دا رقم کیسه روانه ده. د کوم سړي چې خدمت عام سي، هغه که په هر لیول باندې، که په عوامو کې، که په علماو کې، پر هغه سړي باندې بیا خلک قسم قسم تهمتونه لګوي. نن په معاشره کې ډیر کسان سته چې هغو رنګ ته وګوري، په رنګ به سړی خطا سي، رنګ به پر سنت طریقه نه وي برابر، لیکن هغو به عوامو ته ډیر خدمت کړی وي. داسې په هر فیلډ کې ډیر کسان سته چې هغو و عوامو ته خدمت کړی دی،
لیکن کم سړی سي مشهوره سي د هغه خدمت عام سي بیا یې په مقابل کې هر سړی غاپي، هر رقم ته خبرې پسې کوي چې دا خو دا رقم ته و، د دې پلار دا رقم ته و، د دې نیکه دا رقم ته و. نو هغه صرف د دې په خاطر باندې کوي چې دی ځان په هغه باندې مشهوره کوي. هغه سړی خو یې مشهوره او شاته دی خبرې پسې وکړي چې هغه به په ما پسې خبره وکړي، زه به په علاقه کې مشهوره سم. نو دې کس پر سعد بن ابي وقاص جلیل القدر صحابي باندې دا 3-4 تهمته ولګول. هغه یې صرف د دې په خاطر وکړو چې زه په د علاقه کې مشهوره سم. نو د سعد بن ابي وقاص زړه ډیر غمجن سو. هغه د الله تعالی په حضور کې د ده په باره کې بدعا وکړله. الله تعالی ته فرمایي اللهم ان کان عبدک هذا کاذب، ای الله که چیرې ستا دغه بنده کاذب وي، په ما پورې درواغ تړلی وي، دا شی په ما کې موجود نه وي، الله تعالی هذا کاذبا قام ریاؤه وسمعه، که چیرې دا کار صرف د شهرت په خاطر باندې کړی، د ریاکاري په خاطر باندې دی په مسجد کې ولاړ سوی، په ما باندې تهمت لګولی، یا الله ته خو په خپل فضل او کرم باندې فاطل عمره واطل فقره وعرضه بالفتن. الله تعالی و دې کس ته عمر ورزیات کې، دته پراخ عمر ورکې، او په دې عمر کې الله تعالی دی فکر کې بیا چې عمر دی اور فراخ کو، بیا دغه کس الله تعالی محتاج کې. او درېیمه شرع دا ورته کوي وعارضه بالفتن، الله تعالی دغه کس په فتنو کې واقع کې. نو په دې کې خو هیڅ داسې بد عمل نه و، الله تعالی د ده شرع قبوله کړله، له هغه کس څخه الله تعالی هغه جزا واخیستله. ګوره د یو جلیل القدر صحابي بدعا ده، پر هغه باندې تهمت لګېدلی دی. دا تهمت چې پر ده باندې لګېږي، دغه کار خو صرف د ریا په خاطر باندې کړی و، د شهرت په خاطر باندې کړی و. د وخت په تېرېدو باندې دا کس شیخ کبیر مفتون اصابتني دعوة السعد، له ده څخه یو چا پوښتنه وکړه، دی ډېر سپین ږیری سوی و، حتی و دې اندازې ته رسېدلی و چې دا د وریځو ویښتانې و سترګو ته راشوه سوي و، دا باړوګانې پر سترګو باندې پراته و، لیکن په هغه فتنه کې واقع و چې هغه فتنه دا وه چې د ده د سترګو حفاظت نه کېدی. په دومره سپین ږیریتوب کې به هم له ده څخه بدنظري کېدله، له یو چا څخه بې سترګې نه اړولې. نو دی په خپله وایي چې دغه اصابتني دعوة سعد، پر ما باندې چې دغه فتنې واقع سوي دي، په دومره سپین ږیریتوب کې له ما څخه ګناه کېږي، له ما څخه بدنظري کېږي، او زه په داسې فتنو کې واقع یم، او په داسې د فقر په حالاتو کې و، په ډېر سخت حالاتو کې و چې د غرمې او د ماښام ډوډۍ هم نه لرله. دی په خپله فرمایي چې دا دعوة سعد، دا هغه د شرع د سعد ده چې ما د شهرت په خاطر باندې په ده باندې تهمت لګولی و. نو د ریا یو تاوان دا دی چې الله تعالی انسان د ریا په خاطر باندې په هلاکت کې اچوي، د ریا په خاطر باندې دی فکر کوي، د ریا په خاطر باندې دی ذلیله کوي. د الله رسول فرمای چې کوم کس ریا کوي، ریاکار وي، خپل نیک عمل د شهرت دپاره کړی، د خلکو د لیدو دپاره یې کړی، په ورځ د قیامت به الله تعالی په داسې حال کې راپورته کړي چې د ده ټول بد عیبونه به الله تعالی و ټولو خلکو ته ورښکاره کړي. نو د ټول انسانیت، د ټول کائناتو په مابینځ کې، د 18,000 قومه په مابینځ کې به الله تعالی رسوا کړي. هغه کوم عمل چې د شهرت دپاره د انسانانو دپاره کړی وي، الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې و دا خلکو ته ورښکاره کړي. بیا به ورته ووایي چې نن له دغو کسانو څخه خپله بدله واخه چې تا په لمانځه کې کوم تاخیر راوستی، یو څه رکوع سجده دې ځنډوله چې شاته 2 صفه به ولاړو، نن د هغه لمانځه بدله له چا څخه واخه، له هغه بنده سې واخه چې شاته ستا پام وبسي، یا چې کوم حجونه تا کول، کومې صدقې چې دې کولې د شهرت په خاطر دې کول، نن له هغو کسانو څخه بدله واخه، نن دې هغه کسان و تا ته بدله درکړي.
نو بیا خو به د بدلې په میدان کې یو څوک هم نه وي. د مشکات شریف حدیث دی، حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې یو وخت موږ سره ناست یو، د دجال په فتنه کې غږیږو. د دجال راتګ دا خو ډېره غټه فتنه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حجرې څخه راووتی، موږ ته فرمایي چې آیا تاسو ته تر دې یو غټه فتنه زه در وښیم؟ الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندي من المسیح الدجال. آیا تر دجال تر راتګ د هغه تر غټې فتنې تاسو ته یو بله غټه فتنه در وښیم چې هغه دجال تر راتګ هم غټه فتنه ده؟ ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې صحابه کرام ورته وویل چې یا ای د الله رسوله تر دې هم غټه فتنه شته؟ که چیرې وي هغه غټه فتنه خو موږ ته خامخا راوښیي. زموږ په سوچ و فکر کې خدا دی چې تر ټولو غټه فتنه هغه د دجال راتګ دی یوه دنیا ده. نو د الله رسول الله ته فرمایي الشرک الخفي، شرک خفي چې دی دا تر ټولو غټ فتنه ده چې الله تعالی په انسان کې واقع کړي. نو صحابه کرامو پوښتنه ځینې وکړه چې ای د الله رسوله شرک خفي چیست دی؟ شرک خفي خو موږ نه پیژندو، یو خو شرک جلی دی چې انسان د بت عبادت کوي. د الله رسول ورته فرمایي چې ان یقوم الرجل یصلي فیزین الصلاة لما یرى من نظر رجل. شرک خفي دې ته ویل کیږي چې انسان په خپل مانځه کې سستی راولي، لمونځ په خشوع په عاجزي باندې شروع کړي، په رکوع سجده کې یو څه اوږدوالی راولي، هغه د دې په خاطر باندې چې هغه د شا صف وده ته ګوري. په څنګ کې چې کم کس له ده سره ولاړ دی هغه ته دا ځان بزر ښکاره کوي. نو که چیرې انسان په سجده یا په رکوع کې په دې خاطر باندې وځنډېږي چې ما ته خو پلانکی سړی بزرګ ووایي، ما ته خو پلانکی سړی لمونځګزاره ووایي، دغه نو شرک خفي دی. له الله تعالی سره یې په عبادت کې بل څوک شریک. نو الله تعالی دې موږ تاسو له دې باطني بد صفته څخه وساتي. یو عالم له یو کس سره ملګری دی، په ریلګاډۍ کې ورسره دی، د سفر په حالاتو کې دی. هغه کس چې غږیږي په خبرو کې هره وارې له خپل نامه سره حاجي یادوي، حاجي عبدالرحمن، حاجي عبدالرحمن، ما داسې کار وکړو، حج ته پلانکي حج کې مې دا کار وکړو. نو هغه عالم د ده د اصلاح دپاره خبره کوي، په خپله چې د ده اصلاح وسي دې و دې خبرې ته پام سي. هغه عالم چې خپل نوم ذکر کوي داسې وایي چې پلانکی لمونځګزاره عبدالرحیم. هغه ورته حاجي ورته وایي دا لمونځګزاره بیا کوم صفت دی چې له خپل نامه سره ذکر کوي؟ دا لمونځګزاره خو تر اوسه پورې نه دي اورېدلي. هغه وایي ته چې په دا بار بار په خپل نامه سره حاجي یادوې، ځان ته حاجي عبدالرحمن وایه، دا حج ځان ته ښکاره کوې، یا په پلانکي کال موږ چې حج ته تللي وو دا شی وو، هغه خپل حج به دا خلکو ته معلوموئ. نو ته په ټوله زندګي کې یو وارې حج ته تللی، هغه حج ما ته مخته په خبرو کې کوې، خپل نوم دې له حاجي بغیره نه دی یاد کړی، او که څوک له حاجي بغیره درته وایي هم خوند نه درکوي. لیکن زه چې 5 وخته یو فریضه ادا کوم، 5 وخته لمونځ کوم، روزانه یې کوم، ما چې له ځان سره لمونځګزاره عبدالرحیم کښېښوی، تا ته یې خوند نه کو در. نو دغه حاجي چې ده له ځان سره شوی هم د چا په خاطر و؟ د ریا په خاطر باندې. نو ریا یو باطني صفت دی، په دې باندې انسان خبر نه وي. د دې د اصلاح دپاره تر ټولو ښایسته طریقه دا ده چې تاسو خپل اعمال وګورئ، هر عمل سوي، ها که د صدقې په طور باندې، که د حج په طورې، که د لمانځه په طریقه، یا که ذکر او اذکار وي، په هر عبادت کې که چیرې په رش کې یو رقم ته او که یوازې سي ولاړې بل رقم ته، بس دغه ته ریا ویل کېږي. ما خو په مسجد کې ډېر کسان لیدلي، په اول صف کې ولاړ، په جومات کې خو یو رقم ته لمونځ، ډېر وخت خو لا دا رقم ته ایسي، زه سجدې ته ځم، تر ما مخکې مې یو څو کسان سجدې ته ولاړ، دومره غوسه راسي کله هم په لمانځه کې سلام باندې وګرځو، تر دا ما مخ ته څنګه روانې، د امام لمونځ هم پر ده باندې بوج سي، بیا چې سلام وګرځېږي فورا اول وار لمانځه ته وګوري 8 منټه کې جومات وسو، 9 منټه کې جومات وسو، پلانکی ملا په 5 منټه کې جومات ورکوي، دغه 2-3 منټه په ده باندې ډېر بوج. بیا چې هغه فرض ادا سو سنت دی، کوشش کوي چې برنډې ته ځان ورسي، شا صف ته ځان ورسي، چې بل شاته څوک نه یې پسې ولاړ.
بیا نو هغه دونه تیز لمونځ وکړي چې بس ما چې ځان خلاص کړي. ډېر کسان خو لا دا رقم ته یا سنت هم تر کوره پورې ورسي، لیکن سنت طریقه دا ده چې کور یې وکړي یا په برنډه کې وکړي، له مسجد ته ووځي، دا خو سنت طریقه ده، پروا نه لري. لیکن دی کوشش ته دی کوي شاته یو څوک نه وي پسې راولاړ. او بیا که چیرې په مسجد کې کیمرې لګېدلې وي، شاوخوا وګوري که کیمره لګېدلې وي بیا لمونځ بېرته سوکه کړي. وایي داسې نه وي هغه ویډیو هم بیا پر فیسبوک باندې راسي یا پر نیټ باندې څوک ونه وي چې کیمرې ته یې پام شو بېرته په لمانځه کې بیا فرق راولي، یا شاته یو څوک پسې ولاړ. نو د ریا تر ټولو اسانه طریقه دا ده چې هر سړی دا معلوموي چې دا بد صفت په ما کې ستا او که نسته. هغه د خپل اعمال وګوري، د خلکو په مخ کې دی څنګه عمل کوي، چې یوازې دی او خدای څنګه یې سره کوي. که چیرې اعمال سره برابر وو بس په هغه کس کې ریا نسته، که چیرې په عمل کې فرق وو بس دا دې په ځان پوه چې په ما کې ریا پرته. نو ریا ختمیږي په دې باندې چې انسان به په یو شي باندې خبر وي، یو ری به علم پر یو شي باندې لرې، له هغه وروسته به بیا عمل کوي. زموږ خو ډېر کسان دا رقم ته دي هغه په شي باندې خبر نه وي، کاروبار یې شروع کړی. نن سه څو ورځې مخکې ما ته یو چا ټلیفون وکړل، 18 روپۍ را سره دي، موټرسایکلانو والا ته مې ورکړي دي. هغه په موټرسایکلانو کې بندي کړي، په څنګه حساب ما ته د میاشتې 10,000 روپۍ راکوي. بس ما ته ویل دا 10,000 روپۍ خو به کمې نه وي، ما 10,000 روپۍ په کم حساب باندې درکوي. وایي زما 10,00,000 روپۍ باندې دي، ما 10,00,000 روپۍ ورکړي دي، نور پوښتنه او شی نسته. بس 10,00,000 روپۍ ورکړي، پر 10,00,000 روپۍ باندې نغده ګټه اخلي. دا خو وچ کلک سود ده. نو خلک چې کاروبار کوي په کاروبار کې هم په ډېرو شیانو باندې له علم څخه بغیر په کاروبار لګیا دي، صرف مقصد دا ګرځېدلی دی چې پیسې په یو طریقه باندې وګټم. او دغه د ایزي پیسې والا ترتیب چې دی دا هم ډېر خراب دی. د ایزي پیسې والا ته اکثره وخت خلک بیا خصوصا د عیسایان اوس پښتانه ټول باندې مختصوي دي، په د آخري تاریخو کې دا تنخوا والا خلک سي هغه ته یو شی کښېږدي، وایي دا شی درسره کښېږده ما ته نغدې روپۍ راکړه، میاشتې پوره سي بېرته هغه شی ځینې راواخلي، د روپۍ ورکړي او 1,000 روپۍ ګټه هم پسې ورکړي. هغه 1,000 روپۍ ګټه سي واخیسته، دا په سود کې راغله. نو زموږ ستاسو کاربار سي دی کارو کتار دا ټول بې علمه دی، پوښتنې والا سړی نسته. د پوښتنې په میدان کې مې یو سړی هم تر اوسه پورې نه دی لیدلی چې هغه دې راغلی د کاروبار په برابر دې پوښتنه کړې. نو هغه ځوان ته ما وویل مال دا سود د ډېر پام کوه چې روپۍ وچاته ورنه کړې. ولا هغه موټرسایکلانو والا بار بار ما ته ټلیفون کوي چې د 10,000 پر ځای به 15,000 درکوم. نو مال یو روپۍ ورکړې، که چیرې د مضاربت په شکل باندې ورکړې چې حسم سره معلومه کوي، کاروبار هم سره معلوم کوي چې په دې شي کې بې بندۍ دونه ګټه ستا زما خواري ستا روپۍ، بیا یې هم وچاته مه ورکوه. ځکه نن وخت کې چې چا ته روپۍ نغدې میلاو سوي دي، هغه روپۍ چې بیا دی کاږي بیا به په کښتو باندې کاږي، بیا هغه خپلې روپۍ هم نسي وصولولی. نو زموږ ستاسو په اعمالو کې د ریا وجه ډېره زیاته ده. زموږ ستاسو د شهرت خبره کراله، د شهرت په باب کې بیا موږ هرې قربانۍ ته تیار وو، لیکن که چا نه لیدلو بیا تر 5 روپو هم نه تېرېږو. حضرت طاووس رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو کس رالی، ورته ویې فرمایل چې زه عبادت صرف د الله تعالی په خاطر باندې کوم، هر عبادت چې کوم زما مقصد د الله تعالی رضا وي، لیکن له هغه سره سره دا هم ما ته په زړه کې خوند راکوي چې دا زما عمل و دنیا ته هم ښکاره سي، زه شهرت هم پر سره پیدا کړم. نو د الله رسول ته چې کله دا خبره وکړه، د الله رسول جواب نه کور، پټه خلوصو، فورا الله تعالی دغه آیات را نازل کو، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه احدا. تاسو بله ما سره په عبادت کې یو څوک هم شریک نه نیسئ. هغه هر څنګه نیک عمل وي هغه نیک عمل باندې ختمیږي. تاسو پام ورته وکئ، د قیامت په ورځ باندې چې کله حساب و کتاب شروع سي، په حساب و کتاب کې به اول وارې چې کوم کس الله تعالی و جهنم ته ور اچي هغه کس څوک دی؟ په ورځ د قیامت باندې اول وارې الله تعالی شهید و جهنم ته ور اچي. شهید به راوغواړي له هغه څه به پوښتنه وکړي چې ما تا ته په دنیا کې ځواني درکړې وه، ما تا ته یو دبدبه درکړې وله، ما تا ته اسلحه درکړې وله، ما تا ته یو قوت درکړی و. الله تعالی به هغه ورکړي نعمتونه ټول اوریاد کړي. دی به ورته فرمایي چې یا الله دا خو دې ټول له ما سره کړي دي. الله تعالی دی به الله تعالی ته په جواب کې فرمایي چې ما د هغو نعمتو شکریه ادا کړې ده، ما ستا د دین په خاطر باندې
خپله وینه ستا د دین په نامه ستا د کلمې په نامه باندې د اعلاء کلمت الله په خاطر باندې وینه تو کړې ده. زه تر خپل مور و پلارو تر اولادو تر جیداد تر هر څه تېر سوی یم، نو چې کوم نعمتونه تا له ما سره کړي دي د هغو بدله ما ورکړې ده، ستا پر دین باندې مې سر قربان کړی دی. الله تعالی به ورته فرمایي انت کاذب، ته په دې خبره کې دروغجن یې. دا کم کار چې تا کړی دی دا دې د شهرت په خاطر باندې کړی دی، چې ما ته به خلک غازي وایي، زما به پر خلکو باندې دبدبه پرته وي. دغه کار چې تا کړی دی دا دې د زما د رضا په خاطر باندې نه دی کړی، هلته دې خپله واکمني وله، خپل حکومت دې و، خپله دبدبه دې و پر عوامو دې چلوله. هغه کار زما په خاطر باندې نه و، له تا سره اسلحه وله، له تا سره زور و، له تا سه عوام بیرېدل. تا هغه شهرت غوښتی، هغه شهرت مې په دنیا کې درکو، هغه دبدبه مې در کړې وله، خلک ټول ستا تر امر را لاندې چلېدل. ملائکو ته به حکم وکړي دا کس و جهنم ته داخل کوي، پر مخ باندې به جهنم ته ورغورځي. ګوره اول کس چې جهنم ته ولیږي هغه د چا په خاطر باندې ولیږي؟ د ریا په خاطر باندې ولیږي، د سر قرباني هم د ریا په خاطر باندې ورکړې. دویم کس الله تعالی راغواړي عالم، له عالم څه پوښتنه کوي چې ما له تا سره داسې انعامونه کړي، داسې مدرسه مې درته برابره کړې، داسې عوام مې درته برابر کړي، هر څه به تا ته رارسېدل، له هر څه ته خلاص وې، تر هر چا دې وسا خوړله او په سپینه جامه کې ګرځېدلې، پر منبر به ناست وې. دا کار دې د چیش دپاره کړی؟ دا خو دین د خدمت دپاره مې کړی، داسې مدرسه مې وه، داسې کار و کتار و، دی خدمت مې دین ته کړی ده. الله پاک وایي دا د شهرت په خاطر باندې. نو انت کاذب، ته په دې خبره کې دروغجن یې. ملایکه ورته ووایي دا کس مو چا ته واچوي جهنم، دا به هم پر مخ باندې جهنم ته ورغورځوي. د چا په خاطر؟ ګوره څومره نیک عمل دی، د رسول الله پر ځای باندې ناست دی، عالم هم دی، علم یې کړی دی، لیکن صرف نیت یې نه دی صفا. دا کار صرف د شهرت په خاطر باندې سوی دی، هغه عالم و چا ته ورلیږي؟ و جهنم ته ورلیږي. دریم کس سخي راغواړي ستاسې کومې قربانیانې ورکولې، له هر چا سره دې کومکونه کول، پر میډیا باندې دې هر څه چلېدل، هرې قربانۍ ته به تیار وي، د چیش په خاطر وایي دا تا مال را کړی والله ستا په لار کې مصرف کړی دی. الله پاک ورته وایي چې ته دروغجن یې، دا د کار د شهرت لپاره کړی دی. هغه کس هم چا ته ورداخلي و جهنم ته ورداخلي. ګوره جهنم ته چې اول 3 کسان داخلیږي هغه ټول د چا په خاطر؟ د ریا په خاطر باندې داخلیږي. څومره غټه قرباني یې ورکړې ده، د سر قرباني تر دې غټه قرباني په دنیا کې نشته، لیکن هلته نیت نه ده برابر، سر هم بیا د الله تعالی په حضور کې هیڅ حیثیت نه لري. د علم قرباني ټوله زندگی دین ته وقف سوې ده، لیکن د شهرت په خاطر باندې الله تعالی ته هیڅ حیثیت نه لري. هغه کس هم جهنم ته داخلیږي. څه خاص خپل مال خپل جیداد د الله تعالی په نامه نه بلکې د شهرت په نامه باندې هغه ټول خرڅ کړي وي، په هغه کې د نیت اصلاح نشته، هغه کار د شهرت لپاره دی. هغه قسم الله تعالی و جهنم ته ورچي. نو الله تعالی دې موږ تاسو په خپل فضل و کرم باندې له دې بده صفته څخه وساتي. دا د انسان د هلاکت لپاره یو لوی سبب دی. ما تاسو ته وویل حدیث قدوسي دی، الله تعالی به دا کس په ورځ د قیامت راولي، د 18,000 قومه په مخ کې به ودرېږي، ورته وبه وایي چې کوم عبادت چې ده کړی دی الله تعالی به دا ټولو انسانانو ته ښکاره کړي دا کار یې د دې سړي دپاره کړی وي، دا کار یې د دې کس دپاره کړی وي. ګور څومره ضلالت دی. په 18,000 قومه کې به ته دا مشهوره یې چې تا عبادت د غیر الله دپاره کړی دی، تا صدقه د غیر الله دپاره کړې ده. نو هغه رسوایي به یي الله پاک به وایي اوس بدله ځینې واخله دې څه. نو یو شرکی جلی دی چې انسان د بت عبادت کوي، یو بیا شرکی خفي دی. شرکی خفي دا دی چې الله تعالی سره په عبادت کې شریک نیول. نو الله تعالی دې زموږ ستاسو په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي. واخر